خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه مبارک چې کله د رومن امپایر سره جنگېدو نو د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه مبارک په لاس کې 9 توره ماتې شوې وې. 9 تورې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه مبارک په لاس کې ماتې شوې وې. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه مبارک یو داسې عجیب سپه سالار و چې د دشمن مورال به ماته او د دشمن ذهن سره به جنګېدو او د هغې دپاره مخکې داسې کار کو چې د کفارو د لښکر یا د غیر مسلمو د لښکر کم سپه سالار و هغه ته به یې ویروځه. اول به یوازې جنګېږو. کله چې د پرشین سره د خالد بن ولید رضی الله عنه مبارک جنګ و نو د پرشین سپه سالار ته دا خبر معلومه وه نو هغه 12 کسان لاندې په خاورو کې پټ کړل او کله چې خالد بن ولید رضی الله عنه مبارک د پرشین سپه سالار ته چیلنج ورکړو چې راوځه نو د پرشین سپه سالار ورته وویل دلته نه جنګېږو هغه ځای کې به جنګېږو. نو هغه ځای ته خالد بن ولید رضی الله عنه مبارک سره لاړو او چې کله دوی دواړه په جنګ شو نو هغه 12 کسان هم راووتل د خاورې نه. خالد بن ولید رضی الله عنه مبارک ایک تن تنها یوازې او دغه 13 کسان دوی یو طرف ته خو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه مبارک دا 14 کسان هم څه کړه مړه کړل او د پرشین سپه سالار هغه مردار شو او لښکر یې په یو بل ورلې پوځونه په یو بل ورل او ډیر زیات عجیبه جنګ وشو خو پرشین وتښتېدل او د پرشین یو سپه سالار دا قید شو. چې کله قید شو هغه نو د پرشین سپه سالار راغی په خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه مبارک پسې او ورته وی زمونږ په پرشین افواجو کې دا خبره مشهوره ده چې کله ستاسو توره په موتا جنگ موتا کې ماته شوه د رومیانو خلاف نو الله جل جلاله د اسمان نه تاسو له یو بله توره راولېږله نو هغې سره چې کوم خواته صحابه هغوی مسکي شو ویې خاندل. بهرحال دا د خالد ابن ولید رضی الله عنه مبارک بهادري او د هغوی هغه ذهن چې د دشمن خلاف